ها ګلاب حسینه دا کوم شهید قبر دی؟ دا خواږه قدرمنه وروره شهید ممتاز حوالدار قبر دی صحرا والا. چمن شیخ سلیمان هم ته شهید کړ. ها ګلاب حسینه دا دوه کوم شهیدان دي؟ دا خو شهید اشفاق حسین قبر دی. ته بمقام لور کرم بمقام لور کرم کې چې دا شهید شوی دی. تابع مقام. تابع مقام. خو دا بل دا خو مو مرګل ملیشي والا هغه د شوکات. دا خو شوکات علي دی. ګلاب حسینه دا دوه کوم قبرونه دي؟ دا خو چې قدرمنه وروره ډاکټر ګل حسین قبر دی و ورسره دی کور قدرمنې قبر دی. خو څه صحیح. دا قدرمنه وروره دا د شهید مدثر حسین قبر دی. قدرمن ورور شهید ارباب علي ولد ګل علي تابع مقام کې شهید شوی دی. دا د هغه قبر دی قدرمنه وروره. قدرمنه وروره شهید جمال حسین قبر دی. د اول شهیدان دو دی لکه که؟ اول اکمنخیلو کې اول شهیدان دو دی. انشاءالله دی شهید وي باندې ډېر غټ احسانات دي. قدرمنه وروره شهید محمد جان ولد ملک جان و مقام ته هغه میله اکمنخیل دی قدرمنه وروره شهیدان شهید مرجان علي قبر دی. قدرمان شهید علي ګل قبر دی ولد ګل. دا قدرمنه وروره شهید نوروز علي ولد مرجان علي لکمنخیل دا قدرمن شهید قبر دی. دا قدرمنه وروره شهید محسن علي قبر دی کاډی والا لکمنخیل. ډېر قدرمن عزتمن شهید و ډېر قدرمن عزتمن بلې وړ کې و. دا قدرمنه وروره شهید سرفراز علي ولد ګل دا یې ورسره مرحوم ګل علي ولد محمود قبر. صحیح. دا د شهید محمود علي ولد محمد علي قبر دی. قدرمن عزتمن شهید شوی دی. دا قدرمنه وروره سید شهید سید میر اکبر قبر دی نیوه چې په مقام دشتازان تنگی جنگ کې شهید شو. ډېر قدرمن سړی دی، ډېر بختور سړی دی. مولا حسین علي له مخه موږ هم باندې آمین. ولد ستاره دی کاډی والا قدرمن عزتمن شهید دی. مولا حسین علي له مخې قوم باندې رحم وکړي. مولا حسین ټولو مسافرانو باندې رحم وکړي. آمین. مولا حسین ته غمجن ما کې مولا حسین ته ډاکې منګولې سره د مسافرانو ته دا وکړه ټول مسافران مولا یې حسین لاس کې خو مو د خدمتګارو د شهیدانو جارو دی. ربا د حسین له مخې دغې جارۍ سم قبول کړي. دغې جارۍ کې خو مو قبول کړي. دغې شهیدانو سم مطلب شرمنده ما کړي. خدای د خدمات له مخې دغه شهیدانو کونډو ګورو له مخې ایمو چې ته مسافران دي. مولا حسین هغې به سبب وسیله جوړه کړي. منګولې ډاکې کړي. قوم ته سربراز کړي. قوم ته جنډې بلندې وګرځولې. ما دا چوک ناظر ناظرات رستولي دي هغوی پاره د ډېرې چوت پاره ناظر ناظرات بهشت زهرا کونډې ګوري شهیدانو سره چاته خدمتونه کړي دي. ربه پروردګاره ته سبب وسیله جوړه کړي. حیا پردې ته وساتلې چې ربه د دنیا کوم پنځ کې امن امان کې وساتلې. آمین. ربه د حسین له مخه خدای د لسمزدګار له مخه خدای د دې جنډې بلندې وګرځولې. آمین. ربه ته ډاکې منګولې سره نشي ګناه که حق حلال روپیو کې نشي ګناه پنې دې وکړلی شي. خدای دغو خلکو ته ربه د وزره باندې ویل کړي چې ما ته د بهشت زهرا کې مرستې اعلانونه کوي چې زه کار شروع کوم. اوس یې ما کې صفایي مهم دی. ونې لګوم بوټي لګوم. قدرمنه وروره مسافران وایي چې د ګلابشیر څنګه سړی دی خو خدای ګواه دی. نو مخته نوروز شپه دی یوې نه د بله شي. دا یو داسې جماعت لرم چې دې کې 35 که 40 وړکي جلکې قرآن مجید سبق زده کوي. مازدیګر 4 بجې ورته ښه ښکلې ملا راځي. مهرباني دې وکړلی شي چې د دنیا کوم کونج کې ویلې نه وای کوم کونج کې کم سے کم چې یو سړی قرآن مجید زده کړي نه چې دا مدرسې پاره لږ غونډه کې تشبیه وکړي چې خلکو کې په کاروري وړو وړکي جلکیو کې په کاروري یو سړی قرآن مجید حفظ کړي غوټه خبره ده. ګلاب حسینه دا شعر د ډېر ښه شعر لیکلی دی. جار قدرمنه وروره خو تاریخ کې د دغه ځای نامه وه ډېرې چاپر. اوس مسجد بهشت زهرا لکمنخیل نامه یې وګټله. او دا شعر مو په لیکلی دی که د سل چاته محل وي په دنیا کې
قبرستان ته د مکان په نظر ګوره. دا زه تاسو شی ته دا وایم چې د قبرستان چې کومه زعامت دی دا بلډینګونه دي که دا ښه اوبه دي مو پلار غوټه شمله والا نن دلته دی دا ټوله دنیا مړ کېږي پاتې دی پانی پاتې دی د فانی دنیا دی که د سل چته محل وي په دنیا کې قبرستان ته موسه خدای رسول ته چې قبرستان کې مخ په وړاندې مزار شروع کړي چې ټول قبرستانونه ښکلي کړو ساده. نارې حیدري یالی ماشاءالله ماشاءالله